بسم الله الرحمن الرحیم. موږ ساسا نن یو ټاپک ډسکس کوو چې هغه د خلافت راشده یعنی خلفای راشدین. موږ لا په کار دي چې موږ تعلیم سره سره چې کوم مسلمانانو هیستوري دا کوم زموږ تاریخ دی چې دین هم ځان خبر کو په اسان ځان خبر کو ولې چې دی دوه پیدا دي. یو خدا چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، دویم دا چې څومره هم مطلب ټیسټ راځي یا انټرویوز وي په دې کې هم زموږ نه تپوس کیدی شي. په دې کې چې کوم اهم ټاپک دی هغه د خلافت راشده یعنی خلفای راشدین یو اهم ټاپک دی او دې باره کې کوېسچن د څه قسمه راتلی شي. نو اول په دې ته پوهېږه چې خلافت راشده څه ته ویلی شي. یعنی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دنیا نه چې کوم رحلت وشو د هغه نه بعد چې کوم څلور خلفای راشدین تېر شوي دي، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عثمان ذی النورین رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه. دې چې کوم دور خلافت دغه ته ویلی شي خلافت راشده. او د خلافت راشده یو اهم پوینټ دا و چې خلافت راشده دا په 30 سال باندې مشتمل و، دا 10 کاله و. صحیح ده. او دې کې چې کوم مقصد و هغه دا چې یعنی خلافت راشده چې کوم نظام حکومت و هغه په قرآن او حدیث باندې مشتمل و، یعنی هغه په قرآن او حدیث باندې مشتمل و. صحیح ده. اوس دغه خلفای راشدین موږ په اسانه باندې یادو دي چې کوم دور خلافت دی. یعنی اول خبر دا چې نام یعنی په اسانه به یادو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد چې کوم صحابه کرامو او د نه خلیفه وټاکو هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا د اسلام اولنی خلیفه و. صحیح ده. او د چې کوم مدت خلافت دا و د 632 هجری نه والا د 634 هجری پورې. صحیح ده. دې تقریبا 2 کاله او څه دبره یو څو میاشتې خلافت کړی دی. دا د اسلام اولنی خلیفه و. دغه رنګې چې کوم د اسلام دویم خلیفه و هغه حضرت عمر رضی الله عنه. حضرت عمر رضی الله عنه چې دا ډېر مضبوط منتظم و او دې په دور خلافت کې اسلام ډېر زیات وسیع خور شوی و. یعنې دې به خلافت کوو په 22 لاک مربع میل باندې، یعنې پاکستان په رنګ چې 22 ملکونه رايوځای شي ایله به د عمر د خلافت چې کوم دغه دی هغه به هغه ته به ورسېږي. دغه رنګې دې چې کوم خلافت و دې 10 کاله او څو میاشتې چې کوم دی خلافت کړی و، یعنې د 634 هجرۍ نه واخله د 644 هجرۍ پورې دا خلیفه پاتې شوی و. دې چې کوم مدت خلافت و دا 10 کاله و. دغه رنګې چې کوم د اسلام دریم خلیفه و هغه حضرت عثمان رضی الله عنه. حضرت عثمان رضی الله عنه چې دا د اسلام دریم خلیفه پاتې شوی دی. او دې چې کوم دور خلافت و یعنی مدت خلافت و دا 11 سال و. دغه رنګې 11 ماه دا د مدت خلافت و، یعنی یو میاشت کم 12 کاله خلافت دی کړی دی او دا د اسلام دریم خلیفه و. دغه رنګې چې کوم د اسلام څلورم او اخري خلیفه ورته ویلی شي هغه حضرت علی رضی الله عنه شیر خدا. حضرت علی رضی الله عنه دې چې کوم مدت خلافت دی دا 4 کاله و، یعنی 4 سال و. او دغه رنګې 9 ماه و. دا احادیثو کې مختلف کتابونو کې دې ذکر شوی دی چې کوم دې مدت خلافت و. یعنی په دې کې غلطي هم کېدی شي میاشتو کې یا په ورځو کې، خو چې کوم لکه موږ لوستلي دي موږ ته ویلی شوي دي هغه دا مدت خلافت و. دا زموږ سره د خلافت راشده په حوالې سره یو شارټ هسټري وه چې تاسو به د دې نه په اسانه باندې ډېر څه زده کړي وي.